آیت نمبر 22. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله مولانا العظيم. دے ایتش اللہ پاک جل وعلا شانه دا خبر کو چې دا قرآن پاک یا دا عمل چې کیم د الله په دربار شه مقبول شي دا د الله طرف نه لویه ښېګړه ده تو سره او کیم عمل چې سړی کو انسان نیک عمل د هغې به د الله په دربار شه خامخا قدردانی شي یعنی الله یې قبلوي وینه. بیا به هر حال نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم به کفار د زیاړې شری د واجنه تنګولې د واجنه ډېر زیات تنګ بشو. دا منه پرارسی قرآن شریف آیتونه دي چې کله کله به د مبارک وي چې دغه سه غره نه زون وروتیله وا دا سه د بدای د پروپاګاندا نه به ستړی شو تنګ بشو. الله ته چې ما ستړی انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا لوی خزانات لوی معجزات قیامت پر میشتو س قرآن پاک دا خزانات در کړی دو دای دا قسم پروپاګاندا کو ا دای د پروپاګاندا نه تاثیر ما قبل وا باقی تصبر کا د الله حکم ته انتظار کا چې کله جهاد نور غلای دا خبره ولې وي چې کله جهاد ایتینا رغلل بیا دغه الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته فرمایي وجاهدهم به جهادا کبیرا ادای سره جهاد کا خصوصا د منافقین سره وغلظ علیهم ډیره سختی سره کا پر خلا جهاد مقابله بیا خپل ایتینا نازل دل او بیا لا پکې دوی چې دای کیم ګورنګور خلق تی مسلمون ستړیوي لکه عتبه ابن ربیعه یا ولید ابن مغیره ادای خبره چې ونه مانه ا کدای ګورنګور وی کدای نشکر وی ادای خبره بالکل چې ته تلک ته ونه چوي باقی د الله د نوم ذکر کا سبویا وگایا ان کژبندی به هر حال خپل لطیف تی ولا طیف دی قلب روح سر خفی اخفا نفس قلبیه دا ولا طیفتی خدا بن ذکر شي این ورست سبو وگا دوی مراقبی دی علاوه توی چې ته مو تسبیح مو ذکر کا بکرته و اصیلا سبویا وگایا او دهرنګ ومن الليل فسجد له اشپه سجده کا لاتا وسبحه ليلا طويلا پوجده د الله تسبیح سنا صفات بیانوا قبل دی شلایو توی ومن الليل فتهجد به نافلة لك اشپه نفلینا کا تهجد منا پوزیرا ازون وی شاول انسان وی بار حلن سب کوریا کمبالا وی سوڑاوی چې بیزون چګوي نفس ته ډیر تکلیف وی عسى يبعثك ربك مقام محمود الا پاک تو ته مقام محمود دیر کوي لوی مقام دا الا پاک دا ذکر کو خدایتش. ان هذا بشکا دا جنتینا کانا دی لکم توستی پورا جزاء بدلائے توستی نعمت چکل اللہ پاک اے مسلمون عملینا قبیل کرل پو دنیو شے بیا علاوه توی چې تو سه مود پر استړي استمنه وکړه ای ز توستا بدلا در کوم جنات وکانا سعیکم وی به تو سه کوشش مشکورن قدردانی به شوی وی یعنی وکانا عملکم مقبولا مرضیا دا تو سه عمل چې کیمیا دا مین زودا سرجا بل نیک عمل هغه مقبول عند الله د الله په دربار شه مرضی پسندیده ده جوزیتم علیه احسن الجزاء الله پاک په توسته بهترینه بدلا در کوي شکر قدردانیا کولا او تو سه د الله پاک ثنا او صفات یا بیانوي 13 اتش دا تیشل چلا پاک کفار ته سلاسل او اغلال داسې زنجیرونه داسې اتکړی چې په ابند به دی لوسیا باندې دی پښته بیا ورچولی وي بیا الله پاک به هر خلق ذکر وکړو د ابرار ذکر یا کو چې د ابرار نیک خلق په یتکئون علی الارائک دی به په تختې باندې نوستوي لکه پالنګینا وعليهم ثياب سندس والاستبرق په دی باندې به بهترین د ورشم جمعې ویناري جمعه غټه جمعه او دی مرمندې ته د زیته د لوسې ته بیا الله پاک سلی ورچوي د سپینې زاره د سرې زاره د ملغلره او په دی باندې به همیشه ژوند کی چې دای خدمت گزارون بي آب داسې وی لکه ملغلره چې ولونه داس په بدای باندې ګرځي رو ګرځي
دی ته په ګیلسې شي شروب هغه شروب چې زنجبیل او کافور سره ګډ وي آب الله پاک د ژوندۍ پلوز باندې ورکوي بهرحال قرآن پاک وظیفه داستو چې کله چیرته ترغیب بیان کو خوشخبری مسلمون ته زری بین اورست ترهیب مسلمون خدای پاک ډرویا ادی وجنا الله پاک د ابرار او د فجار ذکر کو کله د ابرار ذکر کو د نیک حال کې کله د فجار د مردود حال کې ذکر کو بیا زنه داسې مشرکین وي چې به په نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پر او په قرآن پاک پر بنا خول پر چم کړلو وکانه الرسول صلی الله تعالی علیه وسلم یتعلم دای مراد په ډیر غم جان شو ويحزن لموقف المعاندين دغه مردود حال کې د موقف د دریز د واجنه بدای غم جنیدو بیا دی وجنه قرآن پاک وی ته چې ما خپه کېشه انا نحن نزلنا بشک میجا نازل کړی د علاوه ته وی الله خپل زون د پوره شرافت ته پوره عزت ته پوره د جمع صيغه استعمالوي انا نحن بشک میجا لا وی نزلنا نازل کړی مې د علیک په تو باندې او نبی صلی الله تعالی علیه وسلم قرآن پاک تنزیلا پر نازل ولی سره پوره وره ادی وجنه تخ پکې جما تنه امیدی ما کا زړه تنګوا ما فالقرآن حق و وعده صدق قرآن پاک حق تا سچ تا او د قرآن پاک وعده رښتینی دي فصبر ته صبر کا له حکم رب کا حکم د رب د تلرا چې کله د قضا او قدر تقدیر فیصله روشي د جهاد متعلق یا به زه تو تویان چې بهرحال جهاد کا یا به په دنیو شه خدای پاک تو امداد کو کنه په آخرت شه تو امداد خامخا کو خدای پاک کله چې نبی کریم صلی الله تعالی وسلم زمان مبارک مړ شول قاسم طیب عبد الله وغیرہ طاهر بدوی ته وی چې نعوذ بالله نبی کریم صلی الله تعالی وسلم میروتا شو علاوه ته چې نا ان شان اک هو الابتر اتو دشمن لنډای بچایدا ابو جهل بهرحال ختم شو عتبہ ولید ابن مغیره نرا کفار ابو لهب دا سکاترین یا ختم شول ادم مبارک نوم قیامت پر چې چیرته لا اله الا الله ویل شي محمد رسول الله صلی الله تعالی وسلم به خامخا ویل شي ازک الله پاک دی فصبر تصبر کا له حکم ربک د حکم د رب د تولرا ولا تطيع تخبر ما من اطاعت ما کا منهم د کفار آثمن کا ګناګور وی مردود سړای وی په هلوکته په مردود شامل شان نه وتلای او کفورن یا ډیر نشکر وی علماء وی چې دا آیات د عتبہ بن ربیعه او د ولید ابن مغیره د دوی متعلق نازل شو د دوی سره نبی کریم صلی الله تعالی وسلم تویل ان كنت تريد النساء والمال کچره تشذ غوړي مول د اولاد غوړي فرجع عن هذا الامر د تبلیغ نه د اعلی د احکام د بیانولنا اوړه لریشه ونحن نكفي كذلك میشتو د پورا هر شي د پورا کفایت کی مين تو د پورا بار حلباسي او دباوه تویای انا ازوجك ابنتي زت تخپل لیر در پر نکاح کوا واسوق هلاك من غیر مهر یان د نه غوړه ولید ابن مغیره توی انا اعطيك من المال زتو ته مول دولت یادر کما حتی ترضدان یادر کوا مول دولت شي بر تو روزینو چې باس به هر حال خبره د مبارک ته خو اسمیشتو ټول پر علاوه چې هر فاسق او فاجر سیک چې تو دین نړوي ای خبره چې ته ونه مانې واذكر يدوا اسم ربك اغا نوم د رب د تو یعنی مینس کا خپل رب د پر د الله عبادت د الله اطاعت کا بکرتن سبو واسویلا بگا یعنی اول اوریز اساشه او د هرنګ اخیری اوریز اساشه لکه حدیث شرعی چې قرآن شریف د هر شي زړوي او د قرآن شریف زړه سره د سورۃ یاسین ده تو سه اوریز سورۃ یاسین تروي ان گایز الله پاک په تو ټول حاجتینا پیرا کوي ومن الليل شپه فسجود سجده کله الله لرا د الله مینس کا تهجد کا دعوه غړه د الله نه وسبحه تسبیح پوکی بینما دی الله لیلا طویلا الاشپا ډیر وجدا الله تدرا بار خلق په خیب خیب یولی وی بیا دی وجنه ته دی الله حمد ثنا صفات بینما ذکر کا او د خصوصا وبالاسحار هم یستغفرون نیک خلک په شمی په وخت دی الله نه مغفرت بخښنه ډیر غوړي استغفار ډیر وی ان هذا بشکدا جنتینا کان دی لکم توست پورا جزان بدلا دو وکانا سعیکم دا کوشش ته تو سے مشکورن قدردانی شویدو ان نحنو بشکا میر نزلنا نازل کړی د امیر علیک تو بند القرآن پاک تنزیلا پوره ر نازل ول پټاک نه په درويش کولا شي فصبر تصبر کا له حکم ربک د حکم د رب د تو جهاد انتظار کا ولا تطيع خبر ما منا منهم د کفارنا آثمن کا ګننګور وی او کفور یا نشکر وی
وذکر یدوا اسم ربک انوم د رب د تو بکرتن سبو واسویلا وگا یعنی سبو وگا منزینا کا یا سبو وگا مراقبہ کا ومن اللیل شپینا فسجد سجدہ کلاہو د اللہ د پورا وسبحه تسبیح بیانوا د الله لیلا طویلا شپا ډیر پوج دی یعنی د الله پاک عبادت ډیر پوج دی کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک تھا انما شفاء العی السؤال بشکا شفاء د جاهل سړی هغه سوال ده نه پوهه سړی به هر حال چې په قرآن او په حدیث نه پوهېږي هغه به پوښتنه دې نه کو بیا دې وجه نه هغې د پوښتنې علاج د هغه ده چې ته به د قرآن د حدیث مطابق دی ته احکام بیانوي ترشید دا چې انسان د الله او د رسول د احکامات به هر حال مکلف ته که د الله احکام دي که د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم احکام تاریکی دي هغه خامخا میشت عثماني بیا دی وجه نه الله موتو ته وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تو اوس پوښتنه کوي د اهل ذکر د علما کرام نه ان کنتم لا تعلمون که چیرې توس نه پوهېږئ قرآن او حدیث متعلق پوښتنه کوي منظم متعلق مسایل دي ته راوړل دارنګې زکوت متعلق دارنګې د کاندورۍ د سشي د سشي بیا ټولې پوښتنې به هر حال د علما کرام نه کوي هغه چې کوم په قرآن او حدیث باندې پوهېږي امام ابو داود رحمه اللہ تعالی فرمائی کہ میں ایک مسئلہ سیکھوں یہ میرے نزدیک پوری رات کی شب بیداری سے بہتر ہے یوا مسئلہ چیز دا کا دا مو دے پورا پټول اشپا د عبادت نه بهتره خبره دو دم رلویا کیسارو عبداللہ ابن مبارک وی رحمہ اللہ تعالی تعجب ہے مجھ کو اس شخص پر جو علم کے بارے میں جستجو نہیں کرتا تعجب دا مو دے پر ایغه سړی متعلق چې د علم متعلق دای پلټنه نه کو طلب نه کو او بیا به هر حال دته خپل زوم سرنګ د لیدل شي چې ډیر ښه سړایا دې وجه نه الله پاک مشتو سویلی دی چې بیماری علاج شته لکه بل دی شرطي ان لكل داء دواء بشک د هر بیماری علاج شته و دواء الذنوب الاستغفار د ګناه علاج استغفار دا کیم سړی نه بار خل ګناه چې وشي الله پاک ته په صحیح معنی سره شي خدای پاک ګناه نه ټول ته معاف کوي آمین الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.